अस्सलाम वालेकुम मलगोरो सहाफ़ी मुनीब फारूक द इमरान खान पे हक की यौ ढेर घट स्टेटमेंट जारी कर दे द आगा सहाफ़ी दे च द हमेशा द इमरान खान मुखालिफत कर दे उस चिकम द इमरान खान पे हक की स्टेटमेंट जारी कर दे यकीनन हैरान बशाई पदे हम डिटेल सर खबर को बल पिंकी अनमोल पिंकी कमा मनशियात फिरोश से पकड़ाशे की गिरफ्तार शुदा आगे चिकम स्टेटमेंट जारी करे वो यानी मालदा वेल कीगी چې ته इमरान खान नوم واخلا یا د بنګاله نوم واخلا نو داغه حواله سره هم ډېر غټ اپډیټس راغلي دي صحافي اسد علي تور داغه حواله سره یو ډېر زبردست بیان جاری کړی چې پاغه هم ډیټیل سره خبره کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ صحافي منیب فاروق د عمران خان په حق کې یو غټ بیان جاری کړی دی صحافي منیب فاروق حکومت ټارګټ کړی دی چې څه چل بشه او کچری تاسو عمران خان ته د سترګې علاج د پاره یو آزاد میډیکل بورډ جوړ کړو یعنی څه چل بشه او کچری تاسو د عمران خان د سترګې صحیح ټریټمنټ کړو یا دغه ټریټمنټ مو یو په سرکاري هسپتال کې یا یو پرایویټ ښه هسپتال کې دغه ټریټمنټ کړو نو څه چل بشه عمران خان یو مقبول لیډر دی تاسو د پاکستان د عوامو زړونه خفه کړل او وخت بدلیدو کې هیڅ وخت نه لګي لکه تاسو وخت تاسو په هغه باندې ظلمونه کوي کله به در باندې داغه وخت هم راشي کله به در باندې داغه دور هم راشي دا صحافي منیب فاروق حکومت لویل چون کې د حکومت په فیور کې اکثر بیانات جاری کوي او د عمران خان خلاف دی خو نن دا بیان جاری کو حکومت ته وی چې تاسو ظلم کړی چې تاسو د عمران خان ټریټمنټ صحیح نه دی کړی څه چل بشو کو چې تاسو داغه ټریټمنټ کړو یو مقبول لیډر دی د عوام ور سره مینه د عوام ور سره مینه کوي نو که تاسو داغه د خواهش یا داغه د ټریټمنټ صحیح طریقې سره کړی وي نو د پاکستان د عوام زړونه باندې خفه کېدل او اوس د تاسو وخت سبا در باندې داغه وخت هم راتلی شي دا بیان چې کوم دی صحافي اسد تور جاری کړی دی بل پینکی انمول پینکی کم منشیات فیروز په کراچۍ کې گرفتار شوی ده نو داغه حواله سره ډېر صحافیانو بیانات جاری کړي او باقاعده په هغه باندې په میډیا باندې 2-3 غنټې ټاک شوګانې کیږي په انمول پینکی باندې او ریسنټلی هغه چې کوم بیان ابل ورځ سند های کورټ کې جاری کو چې یعنی مطلب په ما باندې تشدد کیږي او دا وایي چې ته د عمران خان نوم واخله د بنګاله د چا نوم واخله زه ورته نه اخلم یعنی عوام میډیا انټرنیشنل میډیا ټول اټریکشن ځان طرف لکو خیر اوس د هغې حوالې سره اسد علي تور ویلی دي چې اسټابلیشمنټ خلک چې کوم دی هغه دباو اچوي په پینکی باندې او هغې نه دا بیان اخیستلو کوشش کوي چې ته د بنګاله حوالې سره سو وایې یا ته بنګاله سوکیات کا خدای لا شون کې دا پته نشته چې عمران خان ډېر بهادرۍ سره جیل کې وخت تیر کو او په ماضي کې چې داغه خلاف داغه حوالې سره کمې د نشي الزامات لګېدل چې دا نشه کوي نو هغه ټول هر څه غلط ثابت شوي دي یالریډي یعنی عمران خان 2 کالو داسې په جیل کې د اوس کچري انمول پینکی هم وایي چې زه به تلم بنګاله ته به منشیات وړل یالته به مې ایس وړل یالته به مې شرابونه وړل نو خو الریډي عمران خان ثابته کړه چې په ما کم د نشي الزامات لګېدل هغه عمران خان الریډي په جیل کې ثابته کړه چې 2 کالو شو په جیل کې بهادرۍ سره وخت تېری کله هم نشه نه د اغوستې او کچري په جیل کې هغه نشه کوي نو دلته بیا په دی باندې کوېسچن مارک لګي چې څنګه هغه په جیل کې نشه میلاویږي نو خیر اسد علي تور دا خبره کړې ده چې دی نه دا ایر دي چې هغه الریډي ثابته کړې ده چې د نشي الزامات په ما باندې دروغ لګېدل هغه الریډي ثابته کړې ده نو کوسټري پینک هم وایي چې او زه به بنګاله ته تلم نو هغه بیان ویلیو لیست د هغې ډو ویلیو نشته دی خیر دا اپډیټس دی ویډیو کې دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده کمنټ لازمي وکړئ